بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو لک سوچ وکړئ چې یو هنده و جینې د ډاکټر ذاکر نایک مخې ته ودرېږي او دا وایي چې که په اسلام کې دومره طاقت دی، قرآن او اسلام دومره رښتونی دي، نو پوره دنیا یې بیا مني ولې نه؟ ولې چې رښتیا خو خپله لار په خپله وباسي او جوړوي. نن هم مسلمان مذهب د دنیا دویم لوی مذهب دی. لومبی لوی مذهب عیسائیت دی. دلته د لوی نه مراد او مطلب ابدی ده چې یې ګڼ شمېر خلک یو مذهب فالو کوي. همداسې یو هنده و جینۍ د ډاکټر ذاکر نایک مخې ته ولاړه وه او هغې یو ډېر دلچسپ او مزیدار تپوس او سوال هم وکړو، خو د ډاکټر ذاکر نایک په جواب کې پته نشته داسې څه چې د دې خبرې پوره کېدو سره دغه جینۍ هغه خبره وکړه چې په اورېدو یې ډاکټر ذاکر نایک هم ډېر خوشحاله شو او امید دی چې تاسو باندې هم ډېر ښه ولګي. چونکې دا گفتگو په انګریزي ژبه کې ده، نو د علمي رڼا ټیم ستاسو دپاره په پښتو ژبه کې ترجمه کړې ده. نو راځئ د ټولو نه وړاندې تاسو ته ښایو چې دې هندوي جینۍ څه تپوس کړی دی. السلام علیکم. I am Namita, a kindergarten teacher by profession. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? Sister, that's a very good question. دې جینۍ ووایي چې د هغې نوم نمیتا دی او هغه په یو سکول کې ټیچره ده چې ماشومانو ته زده کړه کوي. دې جینۍ ووایي چې نایک وروره، زه ستاسو نه دا تپوس کول غواړم چې که واقعي په قرآن کې چې څه لیکلي دي او دا په رښتیا د الله تعالی پیغام دی او که هم اسلام د ژوند د تیرولو او د ټولو نه بهترین دین دی، نو د دنیا خلک په دې د پوهېدو او د دې په قبلېدو دومره وخت ولې اخلي؟ دا تپوس ډېر ښه ځکه خو ډاکټر ذاکر نایک هم مایکروفون ته د راتلو سره د دې تپوس او سوال ډېر تعریف وکړو. ډاکټر ذاکر نایک ول ډېر په ښکلي انداز جواب ورکول شروع کړل او 3-4 منټه خبرو کولو نه پس د دې جینۍ حالت ته کتو. ډاکټر ذاکر نایک ووایي چې دین اسلام یو سیده لار ده، یعنی حق او رښتونې لار ده او په حق او رښتونې لار باندې تلل دومره آسان نه دي. ډاکټر ذاکر نایک ووایي چې د خلکو خپل پرسپشن یعنی سیزونو ته د کتلو خپله زاویه وي. ډېر غیر مسلمه اسلام قبلول غواړي، خو په دې وجه یې نه قبلوي چې که اسلام مې قبول کو نو شراب به پرېښودل غواړي، جینکو سره به په ډیټ نشم تللی. او که دا وجه نه وي نو عام خلک دا وجه ښایي چې یو سړی به وایي چې زه به اوس اسلام قبلوم، اوس خو زما ژوند 40 کاله تیر شوی، نو ولې ما 40 کاله په بې وقوفتیا کې تیر کړه؟ نو بس اوس پرېږده. او څه خلک دا سوچ کوي چې که ما اسلام قبول کو نو زما ملګري به څه وایي، ما پورې به خاندي، زما مور پلار هغې به څه وایي. Sister, the straight path is not always easy to follow. Your perception differs. The perception of each individual differs. For example, a person who may not be following Islam, oh, if I accept Islam, he may be an alcoholic. I'll have to stop having alcohol. I may have to stop going out with girls and dating. Maybe a person may not be alcoholic. Maybe he may not be having pork. But he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I accept, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all the ډاکټر ذاکر نایک ووایي چې دا ټول سیزونه او داسې نورې ډېرې خبرې دي، نور ډېر رکاوټونه دي چې له وجې یې خلک اسلام نشي قبلولی. دې کې قصور د اسلام هرګز نه دی. اسلام کې لاجک هم موجود دی او د اسلام د تاریخ حوالې هم موجود دي او د قرآن مجید په ذریعه چې کم پیغام راغلی هغه ټول رښتیا دی او ټول ثابت شوی دی ټوله دنیا کې، حتی چې غیر مسلمه هم مني. ډاکټر ذاکر نایک دې جینۍ ته ووایي چې اصل کې د انسان د ویل پاور خبره ده. خلک یریږي چې زما ملګري به ما پرېږدي په اسلام قبلېدو، خو ستاسو ویل پاور، ستاسو قوت ارادي دومره مضبوط پکار دی چې تاسو دا سوچ وکړئ چې که اسلام رښتیا دي او د دې رښتیاو ماته پته ولګېده
نو که ملګري زی نو زی دی، خو زه به رښتونې لار باندې ځم. او زما خورې ما ډېر خلک لیدلی دي چې اسلام یې قبول کړی دی او هغې ګڼل چې د هغې ملګري د هغه رشته دار ټول به هغې پرېږدي، خو داسې هیڅ هم ونه شو. A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. And many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh, ډاکټر ذاکر نایک وویل چې زما په خپله دومره غیر مسلمه ملګري دي او ډېر خلک راشي او ما ته وایي چې ډاکټر ذاکر نایک تاسو غیر مسلمه سره ملګرتیا ساتئ او د هغې تبلیغ کوئ، خو الحمدلله زما ډېر غیر مسلمه ملګري شته او ما ته د هغې نه کله هم څه مسله نه ده پیدا شوې، دې پورې چې تاسو زما نه تپوس وکړو او تاسو یو غیر مسلمه یې او تاسو په خپل تپوس کې زما تعریف هم وکړو چې ډېره ښه خبره ده. tell me, oh, Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose their friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is چې د قرآن پاک په سوره بقره چپټر نمبر 2 آیات نمبر 256 یعنی 255 کې الله تعالی فرمایلی دي ترجمه، او په دین اسلام کې هیڅ زور زبردستی نشته، رښتیا د ټولو مخ کې د ټولو وړاندې په خپله ودرېږي او ظاهریږي. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې زما کار دی خلکو ته رښتیا ښودل او هغې ته رښتیا وړاندې کې ښودل، بقایا څوک اسلام قبلی او څوک نه قبلی دا د هغه خپل قسمت دی. خو تپوس کولو والا جینۍ خو دا ویلیو چې که اسلام دومره رښتونی دی، الله تعالی دومره طاقتور دی، نو په ټوله دنیا کې اسلام خوری ولې نه؟ ډاکټر ذاکر نایک ته دې جواب هم ورکو. Almighty God wanted everyone to accept it very easy. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې که الله تعالی غوښتل چې د دنیا ټول خلق دې مسلمانانی، نو دا د الله تعالی دپاره ډېر اسانه وه. او دا خبره الله پاک په قرآن پاک سوره یونس چپټر نمبر 10 آیات نمبر 99 یعنی 99 کې ارشاد فرمایلی ترجمه، که چرې هغه غوښتل نو ټول انسانان به ایمان والا جوړ کړي. ډاکټر ذاکر نایک ډېر ښکلي انداز کې ووی چې دا الله پاک ته ډېر اسان و داسې کول. الله تعالی له کن فیکون ویل دی او کېدل دی. خو عزیزانو دلته دا سوال پیدا کیږي چې که الله تعالی سره دا صلاحیت شته چې بېشکه شته، نو الله تعالی داسې ولې نه دی کړي؟ د دنیا ټول خلک یا مسلمانان ولې نه دي پیدا کړي؟ پیدا کړي خو یا مسلمانان دي، خو مختلف مذهبونه یې خپل کړي دي او مختلف مذهبونه مني. د دې جواب هم ډاکټر ذاکر نایک د قرآن پاک په رڼا کې ورکو او ویل چې د قرآن پاک په سوره ملک چپټر نمبر 67 یعنی 68 آیت نمبر 2 کې الله تعالی ارشاد فرمایلی Verse number 2, الذي خلق الموت والحياة. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. ترجمه، او الله تعالی ژوند او مرګ ایښي دي چې امتحان وکړي شي چې په تاسو کې څوک متقي دی، لہذا دا ژوند یو امتحان دی. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې که الله تعالی وغواړي دا ټوله دنیا به مسلمانه کې، خو رښتیا مخې ته کېښودی شو. اوس دا انسان پورې منحصره ده چې هغه رښتیا وپله راځي او که نه. که چرې راشي نو هغه به د ژوند په هغه امتحان کې کامیاب شي کوم چې الله تعالی د امتحان په شکل دا ژوند جوړ کړی دی، او که چرې را نشي نو هغه به په دې امتحان کې ناکامه شي. ډاکټر ذاکر نایک خپله خبره پوره کوله او دغه جینۍ ډېر په غور د ډاکټر ذاکر نایک خبرې اورېدې، خو اچانک ډاکټر ذاکر نایک خپله خبره ختمه کړه او ډاکټر ذاکر نایک ووی چې دین اسلام کې داخلېدو دپاره په یو الله ایمان، الله سره بل څوک شریک نه جوړول او نبی علیہ السلام د الله طرف نه را لېږلی شوی آخری نبی منل ضروری دي. او بیا ډاکټر ذاکر نایک خپله خبره ختمه کړه او ویل چې تاسو زما نه تپوس وکړو چې خلک اسلام قبلی ولې نه، که چېرې اسلام دومره رښتونی مذهب دی، نو زه اخره کې ستاسو نه تپوس کول غواړم چې تاسو اوسه پورې اسلام ولې نه دی قبول کړی؟ داسې څه څیز دی چې دومره وخت اخلي چې تاسو هم دا رښتیا دا رښتونی مذهب دین قبول کې؟ ډاکټر ذاکر نایک مایکروفون پرېښودو او تلو چې دې جینۍ داسې خبره وکړه چې ډاکټر ذاکر نایک بیا واپس مایکروفون له راغی. دا منظر وګورئ. Of God,
and believing in the last and final messenger and believing in the hereafter, these 2-3 points are the most important, sister. And that's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And Allah will do justice. And Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. عزیزانو یقینا چې د دې کتو سره به په تاسو هم غونې ذک شوي وي، جذباتي شوي به او فخر به کوئ چې الحمدلله چې دین اسلام رښتونی مذهب دی او الله تعالی څنګه د یو غیر مسلم زړه د ایمان د رڼا نه ډکوي. بېشکه چې د الله تعالی د مدد نه پس د ډاکټر ذاکر نایک صلاحیت هم قابل تعریف دی. عزیزانو د ویډیو په اخره کې زموږ د علمي رڼا ټیم تاسو ته یو خواست کوي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نورې معلوماتي ویډیوز بغیر د څه بدلون د ډاکټر ذاکر نایک په انګریزي ژبه کې گفتگو کړې شوې د پښتو ژبې ترجمه کړې شوې ویډیوز تاسو لره وړي. خپل ډیر خیال ساتئ، د مشرانو عزت او په کشرانو شفقت لازمي کوئ. د ویډیو کتلو ډیره مننه.